بسم الله الرحمن الرحیم باب کلام الامام والناس باب کلام الامام والناس باب کلام الامام و کلام الناس اصل کے فی خطبۃ العید اگر یو حدیث تے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوشش دا گئی چې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوال او د افعال نه استنباطات وکړو داسې استنباط نه چې ډېر عظیم علم غواړي ساده خبرې دي بس مخکې دا معلومه ده چې کله خطبه ویلی شي نو خلک به خاموش او چې کله خطبه ویلی شي او یو سړی بل ته وایي چې غلی شه نو حدیث کې راځي د هم خبرې وکړي نو یو سوال پیدا کی سوال لائے چې یو فوری ضرورت پیښ شوه بالفرض یو سامع ته ضرورت پیښ شوه نه تپوس کولی شي د خطبه دوران کې کني شي کوله یا امام خطبه وی نو آیا هغه د سوال جواب کولی شي کني شي کوله ته ایمرجنسی وي دی اوس مسله نشته ایمرجنسی کې سړی ارس ویلی شي حدیث هغه یو د بار مخکې تاسو ویل دی امام بخاری دا غینه د استدلال لپاره د استنباط لپاره خبره کوي کلام الامام بابو کلام الامام د امام خبره او د خلکو خبره فی خطبۃ العید اختر په خطبه کې دا عام خبره نه دی چې امام د عام خبرو کې یا مقتدیان د غب شپ لګول شروع کی دا ضروری خبره پیښ شوه ده بیشک د هغې لپاره د خطبې دوران کې تپوس کولی شو مخکې یو باب تیر شو هغه دا و چې د خطبې په دوران کې دعا هم کولی شي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې صحابي تپوس کو سوال یې کو چې دغه چلو شو څاروي خراب شو قات سالی ده هغه د خطبې دوران کې لاس پورته کړل دعا یې وکړه مطلب دیني کار دی که څه مسله خو نشته وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ او باب په بیان د دې مسله کې چې د امام نه تپوس وکړی شي په داسې حال کې چې خطبه وي نو څنګه چلوي حدثنا مسدد بن مسرحد 228 ہجری کے مړ دی دا حدیث بار ویل شوی دی حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص نوم دے سلام بن سلیم الحنفی یو سړي کتاب لیکل دی هغې کې دا لیکل دی چې دا الحنفی لیکل دی ورته نو بیا کوشش دا کړی دی چې د دې نسبت امام ابو حنیفه رحمه الله سره پیدا کړي نو بیا امام بخاري باندې راچړ شوی دی دا د علماء پنیز دا قسم خبرې خوند نه کوي دا جاهلانو خبرې سړی خو د چا شاګرد وایي که نه او استادي او شاګردي که د حنفي ده او که د غیر حنفي ده خو چې د حدیث شاګردي ده بس ټیک ده خو ته وایې تا ته دا معلوموي چې دا حنفي نسبت امام ابو حنیفه ته نه دی دا بنو حنیف ته منصوب دی بنو حنیف ته منصوب دی هغې جو ورته حنفي وایي هغه وایي قال حدثنا منصور بن المعتمر دا سلام بن سلیم وفات شوی دی 179 کې منصور بن معتمر 132 کې مړ دی عن شعبی مشهور تابعی عامر بن شراحیل اغه نقل کوي د سیدنا برا بن عازب رضی الله عنهما نا برا بن عازب وفات شوی دی 72 هجری قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم النحر بعد الصلاه دغه هاړم مسله کوم چې موږ بار ویل دا هغه دارا چې د اختر پر ورځ باړم باندې کار زمونږ صحیح مونږ دا ترتیب بدلول پکار دی کم چې د علاقه کې ده اختر پرز رومنه کار مونږ کول دي هغه وروسته بیا خطاب کول دي ثم خطب قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خطاب وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم
یوم النحر کې بعد الصلاة د مانځه نه وروسته یې خطاب وکړو او پای کې وفرمایل من صلی صلاتنا ونسک نسکنا نون سین کاف بار بار ویلې شوی دی اصل کې عبادت ته وایي او اصطلاح شرعي کې یا اصطلاح د فقهاو کې نسک بالخصوص هغه عباداتو ته وایي چې د هغې تعلق ایام حج کې چې څه کېږي هغې سره چا قرباني او که هغه حج او عمرې هغې ته نسک وایي ورنه نسک هسې عبادت ته ویلی شي لکل جعلنا منهم منسکا د پاره د هر چا مونږه یو عبادت جوړ کړی دی هر عبادت ته منسک او نسک وایي لیکن کله کله دا خاص شي او مراد ته صحیح د قربانۍ عبادت ونسکا نسکنا او زمونږ په شان قرباني وکړه او دې حدیث نه موږ مخکې استدلال کړو چې دا حدیث دلیل دی چې قرباني به هر ځای کولی شي کم خلک چې هغې قرباني حاجیانو لپاره خاص کوي هغې خو هر څه برباد کړي دي هغې خو د حج د فرضیت هم درې قایل بلکې حج ته هغې څه وایي بین الاقوامي سالانه کانفرنس د مسلمانانو حاله چې شریعت کې د حج نه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو کې چې کوم اصطلاح و د شریعت هغه اصطلاح به سړی خرابوي نه ګډوډوي به نه اصل کې دا برایان ټول نه مخکې سر سید پیدا کړي په هغې موږ بحثونه کړي دي چې سر سید د انګریز دپاره ډېر خدمات کړي دي په هغې خدماتو کې یو خدمت دا هم دی چې د دین د اصطلاحاتو تعبیر بدل کړي دینی اصطلاحات و تعبیر بدلول دا هم د سر سید کارنامه ده ډېر شي څیزونه مثلا آخرت مونځ تقدیر جنت جهنم دا ټول هغه بدل کړي اصطلاحات یې بدل کړي د کوم خلک چې په دین نه پوهېږي هغې وي خیر دی خیر نه دی اصول دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې د یو اصطلاح څه مقصد و هغه اصطلاح به اوس هم هغه مطلب وي دا بیا دین نه پاتې کېږي دا سوال صوم هم بدل کا جنت او جهنم هغه د انسان دنیایي حالاتو ته وایي چې که خرابي نو جهنم دی او که ښه نو جنت دی آخرت هغه سبانه ورځې ته وایي د پرویز کتاب د سلیم کے نام خطوط په یې کې 21واں خط د هغه دی لومړنۍ دویمه حصه کې او په یې کې هغه لیکلي دي چې سلیم عقیده د آخرت څه مطلب دی ہمیشہ آگے کی طرف نظر رکھنا اس کا تدا چلو ساتے نو قرآن نو تپو سکنا قرآن سے فرمائی ان الاخرت لہی الحیوان آخرت ہمیشہ ہی او آخرت ذکر ہوئی چھ دا دنیا مقابل کرے دا خدمات آگئی کری دی دا زمونگ علاقوں کے جکم بیدینے پیدا کی دے اصل سڑے عمدہ کرے آگے درستو کہ بیا انکار حدیث راغلے دے او کہ بالفرض چاہ نبوت دعوی کرے دا ټول سر سید پسے روان دی سر سید کتابونه وګوره پتہ ورته لګي چې سری بګي خاص کر د قرآن تفسیر وګوره د ملائکه د وجود هغه منکر دی او د ملائکو نه دا مراد نه اخلي کوم چې مسلمانان اخلي یا کوم چې قرآن مجید ویلی هغه وی دا خو هغه صفات دي چې هغه د انسان تابع نیک صفات دا ملائک دي او ناکاره صفات چې هغه سرکشي هغه شیاطین دي دا اصطلاح بدلول دي دا اسلام نه دی نه اسلام خدمت دی تو دې خلکو د اسلام ټول اصطلاحات بدل کړي ما سره جمع کړي دا چې هغه څیزونه چې هغه د قرآن او حدیث کې د هغې یو مفهوم دی او زمونږ علاقو کې خلک د هغې بل مطلب اخلي دې لپاره منکرین حدیث مو دا مستشرقین دي دا په هغې رنګ کې رنګ شوي خلک دی د هغې هغه څیزونه راخلي او هغه بیا خلکو ته ښیي نو دې خو حج څه ته وایي یو سالانه کانفرنس د مسلمانانو او قرباني وایي دی د هغې چې دې کانفرنس دپاره د کوم خوراک ضرورت دی قرباني ده نو تپوس وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو حج کړي دا د حدیث نه چې خلک تخني کنه یې وجه ده کړه چې دا د قرآني تعبیراتو د قرآني اصطلاحاتو تعبیرات کوي موږ ته هغه یو حج کړی خو قرباني هر کال کړی ده په مدینه منوره کې کړی د حدیث نه خلک تختی نه
او تختی په دې چې حدیث مخې ته راشي د هغې ټوله فلسفه ختمه شو. که دغه مطلب وی د نسک نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال ولې قرباني کړې ده. دا حدیث چې قرآن د باره ضروري شي د هغې وجه دق کوي. خلک پوهېږي نه په دې باندې نو هسې او ته بوته وایي. نو قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال کړې ده، مدینه منوره کې کړې ده او یو نه ګڼې ګڼې کړې ده. او د هغې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دای کورونو کې څاروي ډېر وو. څنګه چې زمونږ کورونو کې چرګان مرغان مونږ ساتو نو دارنګې د هغې کورونو کې څاروي ډېر وو. نو قربانۍ کولو کې ته څه مسله نه وه. او کوم بنیادي حکمت چې پای کې دی نو هغه دا دی چې هغه څاروی چې تا کور کې ساتلي اصل وستا یو محبت هم پیدا شوي هغه قرباني کول پوره مسله ده. دا کوم حدیث کې دلته کې راځي چې نسکا نسکه نه لیکن دا ټولې خبرې راځي چې زمونږ د قربانۍ په شانتې قرباني کړې ده. فقط اصاب النسک نو هغه رسېدل کړي دي قربانۍ ته، یعنې هغه ته ثواب ملو شو. ومن نسک قبل الصلاة او چا چې قرباني وکړه د مونځ نه وروستو د مونځ نه مخکې ګوره ټایم بدل شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت لازم دی. حدیث خو پرېږده چې ته حدیث منې که نه منې، خو د حدیث تاریخي حیثیت شته که نشته؟ تاریخ نه هم دا گیا گزره ده. یعنی که حدیث ته سړی تاریخ په نظر باندې وګوري نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعال ښکاري پایږي. دې کول به ضروري نه یم. دا عجیبه عجیبه فتنې دي. چا چې قرباني کړې ده د مونځ نه مخکې فتلک شاة لحم نو دا د غوښو بیزه ده، د غوښو شات بیزه ده. فقام ابو برده بن النیار، ابو برده بن النیار پاسې دوی ویل یا رسول الله والله لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة. د خبرې موقع پیدا شو کنه، صحابي ته ایمرجنسي پیښه شوه، ضرورت پیښ شو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وایي نو فرمایي دا چې ما خو د دې نه مخکې وکړله قرباني. څه مطلب شو؟ مطلب دا ہے چې صحابي هم په دین هغې پوهېږي چې پیغمبر وضاحت وکړي. ترکمه چې پیغمبر وضاحت نه کړی نو صحابي هم په حکم د قرآن باندې نه پوهېږي. 1450 سال وروسته پیدا شي نه به پوهېږي چې ما ته د حدیث ضرورت نشته. دین کې به دا ګپ شپ نه لګو. ومن نسکا قبل الصلاة لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة. ما قربانی کړې ده د مونځ د پاره د وتو نه مخکې. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني. پوره جمله ویله. زه په دې پوهېږم چې نن ورځ د خوراک څښاک ورځ ده. یو د پښتنو د خوراک څښاک ورځ دي که نه، د دې د خوراک څښاک ورځ دی چې سهار نه شروع شي که نه نو بلکل ماښام پورې به لګیا ښه. او چې لومبی چې څو شپه راځي که نه غریب بیا کټ کې ملا ځي ډراپ ورته وخېږوي. وایي نو خو د خوراک څښاک ورځ ده که نه. د خوراک څښاک ورځ خو دا مطلب نه وي چې ستا په خېټه کې ځای نه وي. شیخ القرآن رحم الله کیسې کوله چې زمونږ کلي کې یو سړی و اخون نو هغه مازدیګر کې چا میلمه و 10-11 ځایونه ډوډۍ خوړلې وه. نو مازدیګر کې چا میلمه و جړلې چې ورته یې ولې جاړې هغه ویې ټول خلک ډوډۍ خوري زه نه شم خوړی. زموږ د خلکو نه هغه شی جوړ شوي د خوراک څښاک خو دا مطلب نه وي چې د بس پاره لګیا په سپې مه وبه یې ودان. د پښتنو بعضې متلې ډېرې ښې وي که کور پردی او نه خېټه دی خپله. دې ته ګوره بس چې نه شي خوړی مه شي خوړی. او دا موږ بار بار ویلي په چا باندې باعث کېږي مه. ستا یو ملګری راشي تا سره ناست دی تپوس ته وکړه څه ترې شوق کېږي چا وی نه کېږي بس غلی کښېنه. اوس ته د هغه د شوق نه بغیر هغه له څه شی راوړه چې دا خو زما دپاره وخوره ما دې څوک وي ورته یم خېټه زما ده که ستا ده ما ولې کار ګورې. دا تکلفات مه کوئ تپوس وکړه بس بې تکلفه ژوند تېر کړې چې بھائی ټایم خو د دې څیز د څه شی خورې.
چې تا ته ووایي چې هېڅ نه خورم بس ټیک ده که دا هم چاته مه وایه چې اوس به زموږ د کوره وچې شونډې دی هېڅ فرق نه غورځي اصل خو د انسان ملاقات دی او د هغې اخلاص دی بس دا خوراک مراک پنڈے شیخ القرآن بوے چاہتا تھا میدے پا نظر مگورا میدے کی آنکھ سے کسی کی طرف نہ دیکھ میدے پستر کے خلق مگورا خلق داغی اکڑوڑو تو گورا داغی اخلاص تو گورا اخلاق ته وګوره عادات ته وګوره یو سړی وي سره غریب سره بس درک نه لګي او تا ته ست نه کي بس خاموش شه دا نه چې خامخا ته ځان خفه کېږه د چې دا کام کم کړی دی عرفت ان اليوم یوم اکل و شرب د خوراک کا اکروز دا فتعجلت ما تلوار وکړه مخکې لږ ډېر واضح هو مخکني حدیثونو کې هغه دا چې ما سره خواږي غریبانانو دی کوم راضي خو په بل انداز کې واکلت واطعمت اهلی و جیرانی ما په خپله مخوړه او خپل بال بچو ګاونډیانو باندې مو مخوړه غریبانانو مایل چې ما سره شریک شي نیت یې خو ښه وکنه نو اوس به ته پوه شي چې انما الاعمال بالنیات څه معنی ده انما الاعمال بالنیات څه معنی څه مفهوم یې ده شرعي عمل چې ته غلط کوې نو هغې ته به نیت داسې ساتې د اخلاص دغه ته نیت نه مراد د اخلاص نه دی دا مطلب نه دی چې ستا اراده نیک وه نو اگر کا ګناه شوي نو خیر دی زمونږ خلک دغه چل کوي انما الاعمال بالنیات الاعمال کې الف لام چې کوم دی دا دي شرعي اعمال د هغې اجر الله د نیت په بنیاد ورکوي نو تا چې دا کار کړی خو جدا مسله ده خو ستا قرباني شوې نه ده قربانی نه ده شوې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغو فرمایل تلک شاة لحم دا ونډی ده که نه ناغو ویل فإن عندي عناق جزعة ما سره یو کلیزه چیلی ده هي خیر من شاة لحم هغه د غوښې د دوو بیزو نه غوره دي فهل تجزي عني جایز بشي د یو کال چیلی نه جایز کېږي اگر چې اوسې مولان جایز کوي چې غټه وي که نه او سروۍ نو خیر ده او سړی بس وایي قسم به وخوري ښکاري خو د یو کال خو د دوو کالو ده نه چلېږي یعنې مسلماني نشته دی خو سړی هر چا له پیسې پکار دي قال نعم ناغه فرمایله او ټیک د تا نه غلطي شوې ده الله لګه خو ولن تجزي عن احد بعدک ستا نه وروسته بیا بل چا لپاره نه جایز حدیث کو بار بار ویلې شي دا حدیث دی بیا وایي مختلف استنباطات دی کوي خو زمونږه مسله باب کلام الامام والناس فی خطبة العید کې دا خبر اترې دي د صحابي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خطبه ویلا خطبه کې دا خبر او فرمایلا چې چا زمونږه د قربانۍ په شان قرباني کړې ده څه مطلب د اختر د مونځ نه وروستو کړې ده د قرباني ده او که چا مخکې کړې نو قرباني نه ده شوې نو دې صحابي سره فکر پیدا کړو هغه د خطبې دوران کې پاسه ورته پوښتنه وکړه جایز رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته جواب ورکړ نو دې چې کوم باب تړلی دی د هغې باب مقصد دغه دی حدثنا حامد بن عمر حامد بن عمر د استاد د 15 احادیث نقل کړي دی امام بخاری دنه 233 هجری کې مړ دی هغه وایي موږ ته نقل کړ حدیث بیان کړو حماد بن زید 179 کې مړ دی عن ایوب بن ابي تمیمه 131 هجری کې وفات دی عن محمد مخیم دا هاند بدري تیر شوی دی مطلق محمد چې دی وی دی نه مراد محمد بن سیرین مشهور تابعی 110 ہجری کی وفات فرمائی ان انس بن مالک انس بن مالک 90 ہجری کی وفات تھے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم النحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نحر پر روز باندے منزو کو ثم خطبہ بے خطبہ ویلا فامر من ذبحا قبل الصلاة ان يعید ذبحہ نو پائے کې دوران کې حکم وکاغه چاته چې هغه د مانځه نه مخکې قرباني کړي چې خپله ذبیحه د هغې اعاده دې وکړي
عام خبره وکړه مخکې حدیث کې څنګه وو خو د تعبیر جدا وکړي ته روایت بالمعنی وایي تپوس چا نه دی کړی خدای ویل چې که چا مخکې قرباني کړي دا قرباني نه ده شوې د دې نه راوي تعبیر کوي په دې باندې چې امر من ذبحها قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار د انصار یو سړی پاسید مخکنی حدیث کې راغلی نوم ابو برده بن نیار فقال یا رسول الله نوی ویل اے د الله رسوله جیران لی زما ګاونډیان دي اما قال بهم خصاصة و اما قال فقر راوینا یره دا هغه وی چې دی ویل چې بهم خصاصة لوګه ورته احتیاجو و اما قال فقر او کنه دی ویلو چې نه غریبانو کنه د قربانۍ د وختي کولو وجه خودلا چې خواهش نفس نه زما چې غوښه دې وخورم بلکې دې لپاره مې کړی وجه دا غریبانان دي چې موږ سره شریک شي وإني ذبحت قبل الصلاة وما د مانځه نه مخکې ذبیحه کړې ده وعندي عناق لي او ما سره د یو کلنه بچی د بیزې احب الی من شاة لحم هغه ماته د غوښې د دوو بیزونه غوره ده فرخص له فيها وما حدیث ده روایت بالمعنی ده هغه له د هغې د حلالولو اجازت ورکړه حدثنا مسلم بن ابراهیم 222 کا مړ ده هغه وی حدیث موږ ته بیان کړو شعبہ بن عامر بن شراحیل 103 ہجری کے وفات کرے عن الاسود بن قیس مراد دے دا وفات نہ معلوم عن جندب بن عبداللہ بجلی 60 ہجری کے مرد ہے صحابی بجلی دے بے و جم بانے زور کویخ دیتا ضبط ہوئی کم نمونہ جداسی چپائے کے د شاگرد یا د یو امی سړي د خطا کېدو امکان وي د پاغې د هغې ضبط کوی دا مطلب چې اعراب پې لګوی که دا ته بجلی ونه لګې نو خلک ورته بجلی وایي بیا نو دا یې خطا ذمہ دار به ته یې بیا اصول لایي چې کوم سړی څه کار کوي څه علمي خبره کوي نو هر لحاظ سره د هغه فټ فاټ وکړي دا ضبط دا اسماو دا ضروري دی اوس خو ډېر ضروري دی دغه جهالت تر ډېره حده پورې ښکرې لګي چې یو ځای کې خلک شرحبیل ته شرجیل میمن وایي که نه نو څه به ورسره کوي شرحبیل شین ریحې بې یې لام خلک هغه ښې داسې ولیږي چې د بې هغه نقطه د هغې لاندې راشي خاص کر کمپیوټر باندې خو د شرحبیل نه شرجیل جوړېږي نو داسې ضروري زما خپل مزاج دا دی چې زه هغه رسم ختم ولا بدل کړم رسم الخط ولا بدل کم نو ډېر خلک په اعتراض هم کوي په هغې اعتراضاتو کې یو اعتراض دا دی چې دا څه پکې اردو رسم خط دی دا څه دی پکې عربي ولیکل زه ورته یم ته ولیکه به چې ستا څنګه خوښ یې قشان کوه زما کتاب را څه کوم بس دا جهالت دلیل ده تاسو کمپیوټر استعمالوئ المعجم الکبیر چې تاسو اردو رسم الخط کې ولیکئ نو الف لام د المعجم دا به مخکنی کرښې ته رسي نو زه همیشه المعجم الکبیر یا المعجم الاوسط چې لیکم دا عربي رسم خط کې لیکم بس خلک خو جاهل دی بس سړی اعتراض کوي او کله کله داسې وکړم چې دواړه نه الف لام درکړم معجم کبیر ولیکم نو ټیک دا خو یو کرښه کې راشي د کتاب نو خو معجم کبیر نه دی دا خامخا اعتراض کول دا د خلکو مزاج ته چا پوهېږي نه ناپوهه خلکو کار دی خامخا اعتراض مه کوئ د هر سړي پیش نظر څه خبرې هغه نه تپوس کول پکار چې دلته کې تاسو داسې کړئ دلته داسې کېږي د دې کې حکمت سره تا به پوهېږي یو شاګرد دی زمونږ هغه سهار ماته یو خبر را لېږلی و چې فلانکې سړی چې کوم دی نو هغه د فلانکې عالم نوم اخلي او ډېر تردید یې کوي دا کوي دا کوي نو ما ته یې په خذ ما صفا او دع ما قدر باندې عمل وکړه څه ځان له کار ګورې ژوند دومره نه دی ګورې څومره چې خلکو ګڼلی
ستا زیات نه زیات عمر 100 سال وایي دا موږ فرض کا نو 50 ورته لرې که د سر نه شپې دې لرې که 50 پاتې شو د 50 کې 18 سال د لیونتوب لرې که څومره پاتې شو 32 په دې 32 کې بیماری وشي فاقې شي تندې شي لوږې شي تکالیف شي نو ټول ژوند به ستا څومره پاتې شي دغه 10-12 سال به ژوند او دا دومره ژوند نه دی دا ته په دې فضولیاتو لګیا څه داسې کار وکړې چې هغې باندې څه عمارت اډانه سبا جوړه شي دا سوچونه پرېږده دلته دا چلو کړو دا چلو کړو بس کوم شی چې صفا دی ته واخله کوم شی چې ګنده دی پرېږده اوس خذ ما صفا ودع ما قدر خامخا اعتراضات میں اعتراضات یا خدای چې یو شی بدعت دی شرک دی خو ځان له مسایل دي خو هر ځای کې خامخا هغه لټول او کدل چې څه دي دا د اوزګارو خلکو کار دی بجلی د بې جملام ضبط د اسماو کې خلک غلطي کیوں عمومي طور دا میډیا والا عمر نوم چې اخلي ورته امرو وایي امرو حالای چې په عمر او په عمر کې فرق د پاره وو لیکل شي چې وو نه پې نو دا عمر ده او چې عین ممرې پسې وو ده نو دا عمر ده عمر امرو نه ده سړی وسو وي هغه یو عمر بن العاص رضی الله عنه باندې کتاب جاری کړی عمر عیار روافض لیکل دی دا خلک امرو عیار وایي ټول ماشومان تاسو هم کتلی امرو عیار په نادانۍ کې د صحابي باره کې داسې ذهن جوړول دا امرو دا امرو نه عمر ده او عیار ورته په دې وایي چې هغه چونکې ثالثه کې بنیادي کردار ادا کړی دی هغې ثالثه کې جرم شوی دی په نیز دا غریب کم ځای د رسول دی لږ هوښیارتیا پکار ده او دا ښودل پکار دي چې بھائی د دې اسماء او ضبط څه دی په دې باندې ډېرو خلکو کار کړی خاص کر تاسو چې کله د جرح و تعدیل کتابونه ګورئ د هغې ضبط لیکي یعنې نوم ولیکي نو بیا بریکټ کې ولیکي چې د دې لفظ زور دی د دې زیر دی د دې پیښ دی دا عجمه ده پکې په دې نقطه شته په دې نشته دا ټول کوي هغې او چې کله یو سړی دا کار کوي نه هغه ته خلک اوزګار وایي منځ کې دا اوزګار نه د عالم سره هم دک کوي خوله کې اور مه وړی په دې کې کمال نشته کمال په دې کې دی چې تا انسانانو له پوهه څومره ورکړه سوچ ته ولا کم ورکړه دا ظاهري څیزونه پرېږدی دا د پسې مان خلک ډېر داسې اسمایي چې هغه غلط وایي خلک یحیی ابن معین زموږ استاد محترم چې اخلي نه هغه یحیی ابن معین وي اخره پورې معین وي حالای چې معین ده ضبط د اسماو کې ډېر خیال ساتي نیلوي رحم الله ولې ډېر خیال نور عام استادان دې د خیال نه کوي جندب بن عبداللہ بجلی بے زور د جیم مزور 60 ہجری کی وفات تے اغوی صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذ کو ثم خطبہ اغی پس خطبہ ویلا خطاب اغی نرستو کو ثم زبحا اغی نرستو بیا زبحا ہوگا اوے فرمائل من زبحا قبل ان یسلیہ چاچے دموز نمک کی قربانی کرے دا فل یذبح اخرى مکانہا تو دائے پزے دے بل علال کی ہم بار بار ویلی دی چی شریعت کے دو سیزو نہیں کم او کیف کمیت او کیفیت دا زما استا کار نہ دے دا ائمہ مجتہدین کارم نہ دے دا صحابی کارم نہ دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار دے دا خلق ورچا دے اختیار وکړه اوس تپوسو کې د یو سړي نه ته دا شی ولیکې استادانو داسې کول دا لوی استاد دې هېر کړی نه هغه لوی استاد زیات ساتل پکار دي قرباني چې خلک په دغې نظریو کې دا کم چې دی صحابي کړی و همدغه خبره کم چې مخکې نه را روانه د هغه نیت او اراده سمه وه یو وجه دا ښودلې وه چې روز د خوراک دی نو ما یې چې خوراک سړی مخکې وکړي نو ښه وایي په مړه خېټه به مونځ وکړو
بلای چې موږ سره یتیمانان دي غریبانان دي ګاونډیان نو ما چې دیم شریک شي اراده خو نه کړه لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کیفیت نه جدا ده دا نه قبلی دا د ټوله بدعات او د تردید دپاره بنیادي نقطه ده هر هغه څیز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شانتې کړی دی او خلق یې بل شانتې کوي هغې کې هېڅ اجر نشته که یو سړی په هغې خپله ټینګار کوي نه ته بدعت وایي یعنې دی خامخا بدعت جوړوي یعنې جوړوي ته دا چې زم کولی شم داسې کار چې هغه د نبي کریم وسلم مقابله کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې ته نه ګوري بلکې دا وایي چې من ذبحا قبل ان یصلي فلیذبح اخرى مکانها د یې په ځای د بله حلاله کړي صحابي خبر وکړه چې ما په دې وجه کړې ده ما ته هسې وجه ته پرېږده نو هغه ته یې لږ آپشن ورکړو چې ستا نه به خیر د یو کال هغه قبول وکړو خو قرباني نه شوی او بیا دا هم قاعده شوله چې دا د یو کال قرباني دا به ستا نه وي د بل چا نه به نه وي ځکه دا خو یو کړې ده کیفیت او کم کمیت او کیفیت څو رکعات او کم او څنګه او کم دا ټول بدعي منځونه ډېر کې راځي بدعي منځونه د پیرانې پیر د نوم جدا منځونه یې د عایشه بیا د مونځ جدا منځونه دي خلکو جوړ کړي 4 رکعات کوم په یو کې چې کوم دی سورة الفاتحې پسې سورة الاخلاص 60 ځله وایم او په دویم رکعت کې فلانکې شی دومره ځله وایم دا کار ستا دی اره پیر دی دا د صحابي وظیفه نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دی نبوت هغه ته پرېږده شرع هغه ته پرېږده دا ډېر زیات دي دا بدعات خاص کر ذکر اذکار کې خو ډېر دي شیخ الحدیثان ځان ته وایي اما چې وختي جمعه کې کم ذکر کو دا د یو شیخ الحدیث صاحب ذکر ده چې جمعې په شپه ته دا چلو کې که دا نوم د دومره ځله ووایي دا چل به کېږي او دا نوم د دومره ځله ووایي دا چل به کېږي دلیل آیا قرآن کې شته دی حدیث کې شته او دی به وایي زموږ تجربه ده تجرباتو باندې دین نه ثابتېږي دین خو دغه درې بنیادونه دي قرآن سنت اجماع د امت درې دغه شو اصل او قیاس د مجتهد درې اصولو نه مستنبط دي دین دغه اصول دي نو په کې دا نشته چې زما تجربه ده او د بل تجربه ده او د بل تجربه ده دا شرع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرع په مقابله کې چا چې دا چل کړی دی ومن لم یذبح فلیذبح بسم الله او چا چې نه ده قرباني کړې نو بس دی شروع کې د الله نوم واخلی باب من خالف الطریق اذا رجع یوم العید د اختر په ورځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لمونځ کو اختر له به وتو نو ته به په یو لار راته به په بل لار دا ولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه نه دي فرمایلي چې ولې البته علماء کرام د هغې ګڼې فایدې ښیي حکمتونه چې ورته وایي تاسو ورته فلسفه وایي فلسفه حکمتونه یې ښیي فایدې یې ښیي چې په یو لار لړ شي په بله لار راشي نو مطلب یې دواړه لارې به د عبادت ګواهې وکړي په یو لار چې وته نو لاس کې به ورسره سو خلکو له به ورکول په بل لاس چې به راته نو هغه چونکې سو نه ورسره خو داسې لار به یې اختیاروله چې به یې څوک نه نور بے شمیر اقوال و افعال لی بگی دیکھ زیاد راجح قول دارے چې اصل کې داوا چې په یهود او نصاراو باندې منافقین باندې د مسلمانانو روب پریزي ته دی افرادی کثرت غي تخکارش دغه مقصد به دی خدا مقصد دی خلک ورته فلسفه وي مسلمان کار دانه دی غوي اتی الله او اتی الرسول بس رسول څنګه کړی تما شان کو د دې حکمتونو ضرورت نشته موږ ته ځکه موږ منل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تسلیم کړی دا بس په حیثیت د رسول چې هغه کم کار کړی دی هغه زموږ دپاره یو نمونه ده لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه زموږ دغه جواب ده دا د خلکو جوابونه دي ایمانو محدثین دلته ډېر بحثونه کوي فلان کې دا وایي فلان کې دا وایي فلان کې دا وایي ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې تفصیل لیکلی دی دلته ابن حجر هم
دغه حوالې سره ډېر لیکلي دي خو حق دا چې په دې څه دلیل نشته چې ولې دا بالکل آشان سوال لګه تپوس به وکړي او سړی چې د ساري مونځ ښکاره کوي او د ماسپښین دا په پټه کوي مازدیګر هم په پټه کوي جهر نشته ماښام بیا جهر دی ولې نو ځانه جوابونه کوي خلک دا ځانه جواب دی شرع کې دا نه شرع کې دا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر مسلمانانو کار دغه دا غلطه فلسفه پرې دا ټول دین تبا کړی په دې زمان نه چې هر انسان خپل پوهه ور داخله کړه څه ضرورت چا ته پته ده خبرې چې دا چل وو دا چل وو اسه پکې دا وي چې د ساره باندې او مشرکان ودو مسپخین به وي خو په موږ بیا ولې پرې خو بنیادی سوال هو دا کوم چې موږ ته ولې پرې خو مسلمان یې ولې پرې خو آیا پرې هم نه تاسو عجیب عجیب دروغ وایي چې دا څه شاید نه دا کم دی پرې دار ارقام کې چې پناه غسته ولې غسته خو پرې خو نه نه او دار ارقام بالکل جدا دی نو پای کې دا فلسفه وکم دی چلے چې دغه ته کې مشرکان نه و دی وخت مشرکانو اسی قصې دي دا هغه نه لوي څه خبره بیا ورته وکړو چې ستاره پوزه پرې مخولې ده څه جواب دی تاسو دا بل ځای نه جوړې ده چې ساره بل ځای واخلې دا الله او د هغه رسول په کارونو کې دا کس مسجونو ضرورت نشته دا دین دی بس دین کې اتباع مسلمانانو کار راي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر مسلمانان دا کوي البته د منافقین او د يهود او نصارا حال تاسو اورېدل لري چې قالو سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم په خله سمعنا وي خو ځل کې صحیح نافرمانی ځان مسلمانان کې سمع سره اطاعت وکړه السمع والطاعه الله او رسول خبرو من روان شوس تو لار جدا کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت ته کې بل فرض یو سړی دا کولی شي نو دا سنت دی ودی کی چې زینه په یو لار دلل شي او چې راځي نه په بل لار دلل شي من خالف الطريق هغه څوک چې هغه جدا کیلار اذا رجع يوم العيد کله د اختر پرسته دی واپس راځي حدثنا محمد دا محمد کې دلته اختلاف دی چې من هوا دا محمد بن السلام دی محمد بن سلام 225 ہجری کې مړ دی هغه وی حدثنا قال اخبرنا ابو طميله يحيى بن واضح دا 190 او د 200 د میز کې وفات شوی هغه نقل کی د فلیح بن سلیمان نا 168 کې مړ دی هغه نقل کی د سعید بن حارث نا 120 کې مړ دی عن جابر بن عبد الله دوار صحابه دی پلار زوی رضی الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بد اختر پر ازبار وته عیدګاه دا نو خالف الطريق لار به بیا بدلول دغه چا دا وجم ویلې چې د دشمنانو د دشمنانو د بچ کېدو لپاره خدا ټول انساني سوزونه دي انساني سوچ ده دی سنت کولی شي وسړیو دي کی تابعه یونس بن محمد عن فلیح د فلیح نا روایت کوونکې یحیی بن واضح هم دی هغه کې چونکې لک کلام دی د دې وجنا د هغه له تابع ذکر کوي یونس بن محمد هغه د فلیح نقل کوي خو حدیث د جابر زیات صحیح دی دیکھو نور سے نشتا باب اذا فاته العید یصلی رکعتین امام بخاری رائے دارا مسلک دارے چې یو سړی د اختر مونځ اونکړي شي نو دې داغه په دې 2 رکعاتونه مونځ نور وکړي حدیث نه ده د امام بخاری رائے ده او قیاس یې کړی د جمعې په مونځ په کوم بنیاد په دې بنیاد چې جمعه سړی نو شي نماز ماسپښین کوي کنه ولای قائم مقام شته دای قائم مقام شته خو دلته کې بده 2 رکعات کوي
د دې کې د مقصد دا دی چې مونځ خو به کوي خو 2 رکعاته یې په دې کې چې د قایم مقام نشته. دا د فقه ده، بس اجتهاد دی. ته چا اتفاق یې والی چا اتفاق نه دی اخلي. دا به نه چې امام بخاري لیکلي، دا خو حدیث نه دی. د امام بخاري یو اجتهادي رائے ده. د لپاره دی څه دلایل هم لري په خپل خیال کې. دلایل څه دي؟ دی وایي وکذلک النساء ومن کان فی البیوت والقرى. ښځې چې کوم دی هغې دې هم 2 رکعاته کوي د اختر په ورځ. دارنګې په کورونو کې چې څوک یا په بانډو کې او عیدګاه ته نه ځي نو هغې دې هم 2 رکعاته وکړي. د دې وجه نور څه نه ده، ما سوا د دې نه چې د اختر د مونځ کم ټایم کې کېږي نو هغه هم د مونځ ټایم دی. څه ټایم کېږي؟ ساخت ټایم کېږي که نه، د مونځ ټایم دی که د نفل مونځ. لکه بالفرض یو بني آدم عیدګاه ته نه ځي نو کور دی وکړي بس. دا د اجتهاد دی، دې سره اتفاق ضروري نه دی ځکه حدیث خو نه دی، دا د خپل یو اجتهاد دی، یو قیاس دی په دغې څیزونو باندې. لقول النبی صلی الله علیه وسلم د حدیث پیش کی هذا عیدنا اهل الاسلام. دا زمونږ اختر دی د اسلام والو د مسلمانانو، چونکې دا ورځ د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. د خوشحالۍ په ورځ دوګانه لوستل پکار دي، یو 2 رکعاته مونځ کول پکار دي. اجتهاد نه امام بخاري څنګه چې نور ائمه اجتهاد کوي، امام بخاري م اجتهاد کړی. اوس چا خو یو دی مني، چا نه خو نه دی مني. وامر انس بن مالک مولاهم ابن ابي عتبہ بالزاویہ فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاه اهل مصر وتكبيره. زاویہ د زینم ده. انس بن مالک خپل آزاد کړي شوی غلام ابن ابي عتبہ ته ویلو لا خپل اهل او بنيه جمع کړل بال وچ کور والا او هغې ته داسې مونځ وکړو که صلات اهل المصر پشان د خار والو و تکبیرهم او د هغې تکبیر پشان. یعنی یو ځای کې اړو اختر مونځ واجب نه دی نو د امام بخاري رائے دا چې کور کې هم کولی شي. پته لګېږي نه چې په دې حدیث عمل کوي که نه کوي. یعنې چې کوم خلک نشي کولی په جوماتونو کې یا په عیدګاه کې چې کور کوي که نه کوي. امام بخاري هر رائے دا خو نه ضروري چې سړی تسلیم کړي ځکه دې لپاره څه مرفوع دلیل نشته په دې باندې. وقال اکرمه اهل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام. دا یو علاقې خلک د یو کلي خلک د بانډو خلک هغې جمع کېږي د اختر په مونځ کې او 2 رکعتونه دې کوي لکه څنګه چې امام کوي. عطا به عطا بن ابي رباح اذا فاته العید صلى رکعتین چې کله د انسان نه د اختر مونځ فوت شي نو 2 رکعت لري وکړي. عطا بن ابي رباح د امام حنیفه استاد ده. اختلافي مسائلو کې خلق دماغ کولو ساتي. یعنی امام بخاری تر روسه پورې څه وکړل د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دلیل کې پیش کړ هغه عمل دارنګه د اکرمه عمل دلیل کې پیش کړ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث هاذا عیدنا اهل الاسلام دا غیر استدلال کوي. درائے دا بس حدیث سے پیش کی حدثنا یحیی بن بکیر یحییٰ بن بکیر عبداللہ یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر نو میرے نسبت نکت کی یحییٰ بن بکیر تاس تمایلی یو صفحہ کلو کے دان لا اور پیگے دا احمد بن حنبل غویں دا نمونہ جمع کوئیخ. احمد بن حنبل مونږ ویلو نورم تیر شوي دي مخکې او د هغې وجه هغه سیمسن شیطان دی که نه. سیمسن یو مشهور عیسائی پادری دی هندوستانی هغه انګلینډ کې اوسېږي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب باندې اعتراض کړی دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انا ابن عبد المطلب زه محمد بن عبد المطلب یم. اعتراض باندې پوه شوې. جواب د خبرې دا دی چې عرب
کله کله د اولاد نسبت نیکه ته کوي دا یوازې د نبي کریم وسلم نه وه دلته کې یحیی بن بکیر ټول خلک یحیی بن بکیر وایي لیکن دا یحیی بن عبدالله بن بکیر ده احمد بن حنبل ټول وایي میاس کې هغه احمد بن محمد بن حنبل چې مسلمانان ناواقف وي نو دی له د ګیراو جلاو نه علاوه بل څه نه ورځي که نه واقفیت په دې ضروري ده خپل ځان ته په خپل نقصان نه ورکوي د یهودو کار دا دی چې مونږ خو یو د دین نه بېخبره ساتلي یو مونږ له هغه څیزونه راکړي دي چې مونږ سو بیداري کو زما په خیال یو 2000 کاله به نور هم تېر شوي او شاید چې هغې کې ویښ نه شو دیني لحاظ سره مونږ بالکل سن شوي یو نو یو دغه چلو شي او دویم دا چې مونږ ته داسې څیزونه راکړي چې د هغې خلاف بیا مونږ هنګامې کوو نو هنګامه کې بیا زمونږ کې عقل نه وي مونږ خپل ځان په خپله وهو خپل بلډنګ تباه کوو خپل سکول کالج یونیورسټي تباه کوو یو بل ټکو یو بل وجنو وینې تویو خوشحالېږي څوک چا چې معمولي غوندې اور لګوله خو د یخو دماغو ضرورت دی پکار دی چې سړی په دې پوهوي اعتراض جواب به ته دغه کوې چې د عربو رواج دا و یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې نه خلک به په دې پوهېږي بس پوه به شي خلک چې دا ګستاخۍ کوي دې بنیاد څه علمي نوعیت والا نه دی بلکې یا خو د عربو د قاعدې نه خبر نه دي یا خبر دي لیکن څنګه چې مسلمانان بې خبره دي نو هغوی د دې د بې خبرۍ نه فایده اخلي خپل رسم و رواج نه رسم و رواج هغه نه کم چې دلته کې او رستم کې او مردان کې او نوخار کې کېږي رسم و رواج زمونږ شرعي هغه دی چې حجاز مقدس کې و هغې نه ځان خبرول پکار دي نو که د هغې نه مونږ خبر شو بیا به کار سمي دا یحیی بن عبدالله بن بکیر دی یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث بن سعد 175 کې مړ دی عن عقیل دا عقیل عقیل نه دی ابو طالب د زوی نوم عقیل دی هغه عقیل نه دی ضبط د اسماو کې دا ضروري ده هغه عقیل نه دی عقیل دی دا عقیل دی عن عقیل بن خالد 144 کے مر دیں عن ابن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 کے مر دیں عن عروہ بن زبیر 94 کے مر دیں عن عائشہ ام المومنین سید عائشہ 57 ہجری کی وفات حدیث غزور دے ان ابا بکر رضی اللہ عنہ دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منہ دا حدیث ته کوم چې مونږ پیش کړو که تاسو یادي ابن حزم ویل چې اسلام کې هر قسم ټنګ ټکور جایز دی هغې لپاره احادیث نور څه پیش کول نو مونږ دلیل کې دا ویل چې هر قسم نه دا دف و دف تمبل نه علاوه اسلام کې بل څه شی جایز نه دی اسلام مه بدناموئ سړی دې ځان ګناهګار کی خیر دی اوري ودري لیکن دا یې نه وي چې دا جایز ده غلط کار مه کوه ګناه دی صفا وایه دا شی ګناه دی بس کم سے کم دا خو به نه کېږي چې کله الله او رسول یو شي ته حرام وي او ته هغې ته جایز وی نو ستا خو ځان له خانه کړه خو کافر شوی یعنې حرام ته حلال وی خو مسله روانه شو دا دانشمندي نه ده دانشوران د دې زمانې دغه چل کوي چې اکثریت خوشحالیږي په دې باندې یا پیسو والا خلک په دې خوشحالیږي نو د هغې نه آمدنۍ امکاني نه ورته مسایلو کې داسې څه ډیلاپن پیدا کړي دا د یهودو اتباع ده بس دخل علیها وعندها جاریتان ایسر دو جنہ کے وی جاریہ جنہ فی ایام منا دا منار وزوی منار وزوی سا مطلب دا قربانے روزی لوی اختر وزری تو دففانے و تضربانے اگی دف و دف ٹکو دف تمبلے ہو والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشم بثوبی زان دمرا وہ شیخ قوما کنا چیلا چا تمبل ہوئے ہوتا کور نبارو ہوتے پوزے پارے شکوڑا کی دا سے چوئی دا گناہ رہا دا نیمگڑ علم سرا پازے مدارس والا زنانم کور نیروان کل ظالمان پوزے
پټه غونډایله می ورسره په دې نه پوهېږي دا کومه درجه کې ګناه ده. د یو معمولي درجه کې به ګناه وي، د هغې نه به یو لوی شی جوړ کړي، کور په هغې تباه شي. پکار دا چې د قرآن و سنت هغه تعبیر وکړی شي کوم چې صحابو منځ کې و، نو دا شی به نه جوړېدی. لانجه دا ده چې هر سړی په خپل علاقایي رسم و رواج په بنیاد دین زده کوي، هغې د وجې مسایل پیدا کېږي. مسائل مه پیدا کوئ. صحابه کرامو د دې نصوصو نه څه مطلب اخیستی و؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیغ په نیغه شاګردان دي، هغه واخلئ، د هیڅ څیز ضرورت به نه پېښېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې څادر اغوستی و، یو طرف ته و، که دا ګناه وی نو هغه ومنې کړی دی، چې کله هغه منې نه کړه دا ګناه نه و. که تاسو بنیادی اصولو کې دا ویلې دي، ټول ورځي دا چې دا حدیث درې قسمه وي، حدیث قولی، حدیث فعلی او حدیث تقریری. تقریر مونږ ویلي برقرار رکھنا، تصویب ورته وایي، ټک مارک کول. دا د پیغمبر خصوصیت چې که د هغه مخکې یو ګناه وشي دا به یې وایي چې دا مه کوئ، خو که زما مخکې وشي او ما ونه وی نو خلک څه وایي دا ټول څه وایي. که دا ګناه وی زموږ استاد به نه کولی، بیا خفه کېږم خو تا خپل استاد ته نبي ووی، ته د نبي وایي که ممکن ده چې زما دی کې څه مصلحت وي، ممکن ده زه کمزور یم ویلی نه شم، هغې سړي نه یارېږم، دا وجوهات نه شي کېدی. بېشمېره وجې کېدی شي. د دې وجې نه د نبي د تصویب نه علاوه د بل چا تصویب حجت نه دی. اصول حدیث وی لیکن چلی به ولا څوک وي که دا ګناه وی زما پلار به نه کولی، که دا ګناه وی پلانکي شیخ القرآن به نه کولی. نه، دا خو د پیغمبر کار دی، دا خو د هغه خصوصیت دی چې یو څیز باندې خاموش پاتې شو نو دا د هغه خصوصیت دی چې ګناه نه دی. د بل چا خاموش کېدل د دې دلیل نه دی چې د ګناه نه. اکثر خلک په حق وینا هم خفه کېږي، حق وینا باندې اکثر خلک خفه کېږي. دې وجې نه کله کله سړی اغماز وکړي حالاتو مطابق. فانتحرهما ابو بکر چې راغی نو هغه دواړه وزورلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشف النبی، خیال هغه دا هغه ولې زورلې؟ د اعتراض ځای پیدا شي هغې ته که توافظ چې جي پیغمبر ملا سې دي تمبل وی، د هغه خیال دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګندې وده دی، ځکه هغه ولګېد او دی وزورلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مخ ښکاره کړ او یې فرمایل دعهما یا ابا بکر، ابو بکر دی پرېږده، ځکه چې فانها ایام عید دا د اختر ورځې دي. په دې کې دا مختصر ټنګ ټونګ څه مسله نه ده. وتلک الایام ایام منا، او دا ورځې دا د منا ورځې وې، د لوی اختر ورځې. وقالت عائشه، بل حدیث سید عائشہ فرمائی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، ما ته یاد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ز شاته پټ کړو. یسترنی دا د نزول حجاب نرستو حدیث دی، حکم د نزول حجاب نرستو دی، سورۃ النور نرستو دی. ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی د ز شاته پټ کړو. وانا انظر الى الحبشہ، او ما حبشو ته کتل، وهم یلعبون فی المسجد، هغوی په جومات کې لوبې کولې. بس لوبې ولیدې، اوس به خلکو ته په لاس دلیل ورغی چې وګورئ تاسو هسې ماشومان منې کوئ د جومات نه چې لوبې به نه کوئ. دغه لوبې د جهاد وې، تیارې وه د جهاد دپاره. هغې احادیثو کې شته یا نور؟ هغه دا و چې هغې نیزو سره لوبې کولې چې خلک به د ګزار نه څنګه بچ کړي، بل سړی به د ګزار نه څنګه بچ کړي. او جهاد تیارې دی. نو جهاد ته خو محدثین د اسلام شپږم رکن وایي، دا داسې لوبې نه وي. نیټ باندې یو شی پروت دی، به څه خلک مې ولیدي هغه جومات کې فټبال کوي، فټبال کې یلعبونه باندې عمل کوي. یو امام دی، نور شاګردان دي فټبال او والیبال کې، دا به دلیل کوي. دا مختصر حدیث ته، نور حدیثونه راجمع کړه. د دلال او د ګمراهۍ باعث دی
چې یو سړي ته یو حدیث په مخ راشي یا یو آیت هغه اجمال وي تفصیل بګې نه بر واخلي دې لپاره شیخ القرآن خبره ډېره ښه ده هغه یې باید سړی وي منګک چې کوم دی هغه ته څه شی ملو شو کورکمان یو اعظم پنساري هلکه پنساریدو په کورکمان نه راځي یوازې دې لپاره به ډېرې څیزونه پېژنې داسې اجمالي یا مختصر احادیثو یا آیاتو د وجې خلک دې ګمراهۍ کې پرېوځي دا ګمراهي ده ګناه دی هغه نه هم که تپوس وکړې نه ښه باریش سړی دی پټکې یې والی دی امام دی مونځ یې هم کړی دی او لوی کوي جماعت کې منډې تړلی وایي دا هم درته دا دلیل پیش کړي چې دا صحابه لوبې کولې نو نورو حدیثونو کې حربه لفظ دی چې هغې حربې سره لوبې کولې یعنې وړې نیزې سره یې لوبې کولې او د هغې لو مقصد دا چې یو بل جهاد دپاره تیار کړي نه ته کې خو شک نشته دی هغه سنت دی فزجرهم عمرو نو عمر هغې زورلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دعهم دی پرېږده امنن بني ارفدا بنو ارفدا هغې ته وایي حبشو ته او بنو ارفدا امنن بې فکره اوسېږئ په امن یې عمر پوه شوی نه دی یا داسې قسمه لوبې په جومات کې څه دي دا جایز دي تاسو ته امن حاصل دی بې تکلیف اوسېږئ یعنی من الامن باب الصلاة قبل العید و بعدها دا اختر د مونځ نه مخکې او وروسته مونځ کول یعنې کور کې یا په مسجد کې یا په عیدګاه کې نفل مونځ کې کولی شي که څوک نشي کولی ابو المعلا وایي چې سمعت سعیدا عن ابن عباس کرہ الصلاة قبل العید سعید بن مسیب د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کوي چې هغه د اختر د مونځ نه مخکې مونځ مکروه ګڼه دا به اختلافي مسله ده چې آیا مونځ کولی شي د اختر د مونځ نه مخکې نفل او که نشي کولی کور کې کولی شي که نشي مسجد کې کولی شي که نشي عیدګاه کې کولی شي که نشي نو دې سلسله کې اصل کې حدیثونه لږ تو متقدمین و عمل دے کے لگ بدل لے امام ترمذی حدیث پیش کی حدیث نمبر 537 دو عبداللہ ابن عباس اگر فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین دا اصل حدیث دے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فطر پر ورځ بار روت نو 2 رکعات مونځ وکړو ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها راغې نه مخکې وروسته مونځ نه وکړی بیا دی وی قال ابو عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح دا حدیث صحیح دی والعمل علیه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې هم ډېر داسې شته چې هغې په دې عمل له نه مخکې مونځ کې نه دی رستو کوي وبه یقول الشافعي و احمد و اسحاق امام شافعي امام احمد امام اسحاق بن راهوی هم دا مذهب دی وقد رأى طائفة من اهل العلم الصلاة بعد الصلاة العیدین وقبلها البته یو ډله د اهل علم مشتری چې هغې وایي چې د دې نه مخکې وروستو مونځ کیدی شي اور دا سوق دی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم نام صحابہ دی دیکھ بسوک فیصلہ گئی یو خام صحابہ دی بل خام صحابہ دی بس خاموش کے دیکھ سویلی خودے وی چه والقول الاول اصح اصح و صحیح کی فرق پوئے گا تاکہ میں چگئی دی خم صحیح وی لیکن زیاد صحیح مخکنے قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلی دا امام ترمذی رائے دا متقدمین علماء دغو اس کو سٹک دے گا نا سٹک دے رہا بغی ہے والا کم متقدمین چاہیے دا غی دک کا طریقہ دا چاہتا فلان کی دغا رائے دا درست بیا ابن العربی یولوی عالم دے مالکی دا صوفی ابن عربی نہ دے ابن العربی مالکی دا سنن ترمذی دا حدیث لاندے دی کتاب نام دے عارضۃ الحوزی دا حدیث نقل کی قال الامام القاضی ابو بکر رضی اللہ عنہ التنفل فی المصلی بتا تو سما خبر رکھی
چې نفل کول په عیدګاه کې لو کان مفعولا کدا چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی لکان منقولا بیا ول حدیث په کتابونو کې وی نو پته ولګی دا خو نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی وانما راى من راى جواز الصلاه لانه وقت مطلق الصلاه که کم صحابه یا بل څوک وی چې کولی شي ناغي صرف دې ته کتلی دي چې چونکې دا وخت د موز خو دی مکروه ټایم خو نه دی کړ د ساخ وخت دی موز اوشه یا نه دی شوی نفل پکې کېدی شي هغې دغې ته کتلی دي مستحب یې نه ګڼي خو جواز ته په دغې بنیاد کتلی دي چې دې ټایم کېدی شي وانما ترکه من ترکه او چا چې پرېښی دی نو په دې وجه یې پرېښی دی چې لأن النبي صلی الله علیه وسلم لم یفعله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی د رایې کوم خوا ده ومن اقتدا فقد اهتدا چا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړه یعنې ویې نه کړل نو هدایت یافته دی دې تعبیرات وایي که نه دا د متقدمینو تعبیر دی هلته یو مفتی صاحب نه ورته پوښته هغه سره به دومره سخته ژبه وي دومره لوار پلک به سخت نه وي سمجھ هغه ژبه سخته وي هر څه به دغنې وڼې کړي دې مسایلو کې اختلافي مسایلو کې د ګزاره کول پکار دلیل وښیه د ښه دلیل وښو او آخر کې خپله رایه پیش کړه په څومره ښه انداز کې چې من اقتدا فقد اهتدا چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اقتدا وکړه نو هدایت یافته دی حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملک باهلی دا هشام بن عبد الملک بن مروان نه دی هشام بن عبد الملک الباهلی 227 ہجری کې مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی شعبہ بن حجاج 160 کې مړ دی هغه یې حدیث بیان کړی د موږ ته عدی ابن ثابت 116 کې مړ دی ما اوریدلی د سعید بن جبیر نه 95 کې مړ دی عن ابن عباس د سیدنا عبداللہ ابن عباس نقل کی 67 ہجری کو وفات تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر دا حدیث تے کم چې سنن ترمذی کې مونږ وې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د فطر پر ورځ باروت فصلى رکعتین دو رکعات منځ کو لم يصلي قبلها ولا بعدها تاغې نه مخکې ورستو منځ نو کړ کور منځم کوي نو سیدہ عائشہ نقل کړی یا بل ام المؤمنین به نقل کړی نو کور کې هم نه دی کړی ځکه عدم النقل دلیل الکراهت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمل ثبوت نه بس هم کوه دې ثبوت نشته ولا بعدها او دا غیر نرسته هم نه دی کړی وما هو بلال او بلال ورسره بس دا تاسو کتاب الیدین ختم شو ان شاء الله کتاب الوتر که الله ته منظوري دا ول اختر نرسته وایو